اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شلم اسی پارا دا سر ٹھولو اچھا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دا توحید دلائل بیانوی او سورت نمل چونکہ مکی صورت تے بار بار د مکی پا کفارو باندے مکی کفارو باندے بار بار داغوی د اعتراضونو جوابات کی گی او مکی کافرانو با چکمی گڑی وڑی خبر اکڑی دا هاگی رد کی گی او پاگی باندے زور زور دلائل پیش کی گی تشای؟ ویا کننو زور زور دلائل پیش کی گی قوی قوی برابر برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم شلم اسی پارا سرنا امن یا غڅوک خلق السماوات یا غڅوک دی چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکی وانزل او پیدا کړی دی نازل کړی دی لکم د تاسو د پارا من السماء د وریزنا ما ان ابا فانبتنا نمگرش نکڑی دی بیہی پدی ابو سرا حدائق باغنا ذات بہجت چی خاوند ترو تازہ گئی دی چی خاوند ترو تازہ گئی دی ما کان لکم نشتد تاسو د پارا دا طاقت انتم بیتو شجرها چی تاسو را زرغن کئی شجرها اغونی د دی باغونو تاسو سره دا طاقت نشتا چې ونی راشنه کو شنه کول د الله کار دی د بوټو نه میوه وکل د الله کار دی باغونه جوړول دا د الله کار دی خو ظاهری اسباب شتا پټای ورته برابر کی تخمان واچي سره ورته واچي ټیم پټي مبویر کوي دای ظاهری اسباب ہے نور شنه کول دا الله کار دی شنه کول دا الله تعالی کار ا الہ مع الله آیا معبود شته مع الله دا الله تعالی سره بل نه نشته یا الله بل هم بلکې دا کافران قوم داس قوم دی یادلون چې دوی برابر والے کوي دا الله سره الله سره څوک برابر نشتا ولم يكن له كفوا احد هم دغه ترجمه او نشته د الله سره سوق برابر الله خالق دی خالق یو دی مخلوق دا ډیر دی دغه کې علماء لیکلي دي چې تصویرونه وخکل څنګه دي د مصر چې کومه غټه مدرسه ده جامع ازهر آگے دا فتوا جاری کړی دو چې په موبایل باندې او په کیمرا باندې تصویرونه وکړل جایز دي هغه تصویرونه باندې چې کوم تصویرونه جسم لري په خارج کې جسم لري تصویر کې خو جسم نه کنا ټیکو چې یې خو لګا جسم خو نه آسی او نقشای تصویر چوخ کړي شي نو پاغي کې بدن رانیول نشي چې نه بدن دی نه بس یو تصویر وي د بدن خو بیا هم علماء دا لیکلي دي چې که تصویر مخې ته وي یا خي طرف ته یا ګڅ طرف ته یا د سر د پاسه نو په دا باندې په دغه ځای کې منځ کول چې دا مکروه دي او مکروه تحریمی دي یعنی دا منځ دوباره به تکي نو په کورونو کې هغه زنانا چاغوی په خپل کورونو کې دارو د تیلو په ډبی باندې د خزې تصویر دارو د پودرو په ډبی باندې د خزې تصویر
او د ماشوم تصویر او دارو په زنګو باندې د ماشوم تصویر او دا لکه د دوایې په بوتل باندې د ماشومان تصویرات نو دا باید چې یا خو مونږ ختم کو یا داسې ځای کې خفیه کې یو چې زمونږ تاسو عبادت ور باندې نه خرابېږي ځکه چې یو شی مکروه تحریمی شو نو دا به ته دوباره کول غواړي صحیح خبره دا و چې بے ضرورت تصویران وکړل نه دي پکار بے ضرورت تصویران وکړل نه دي پکار په خوا باندې به خلکو مجسمي جوړالي په لاسو به تصویران جوړال اوس جدید دور دی تصویران خلکو بس پاسپورت ته پاره شناختی کارت ته پاره تصاویر روزي خیر دی هو کني نو نه یو خپل پکار خو بیا هم د مصر علماء دا فتوا شتا چې فوټوګرافي تصاویر وکړل په کیمرا باندې آډیو ویډیو دا بالکل جایز دي خو په ویډیو کې چې داسې شي نه وي چې هغه قتل چې هغه ناروا وي مثال په تور باندې ویډیو پاګه کې زنانه دي یا سړی دي نو سړو کتنا خزلنو پکار او د خزو کتنا سړو نه پکار هر هغه شی چې په بیدیا په خارج کې حرام دي هغه په ویډیو کې هم حرام دي امن یا هغه څوک ته جعل الارض چې ګرځولې د ازمکا یعنی پیدا کړي د ازمکا قرار نه خوځيږي را خوځيږي قرار دا څه مطلب کورونه ور باندې جوړيږي وجعل او پیدا کړي دي خلالها پمند د ازمکا کې انهار نهرونه وجعل او پیدا کړی دی لها په دې غرونو کې لها په دې ځمکه باندې رواسی غرونه وجعل او پیدا کړی دی بین البحرین د دوو دریابونو په منځ کې حاجزن یو پردا د څوک دی یو الله دی ا الہ مع الله ایو بل خدای شته د الله سره الله چې بل خدای خو نشته دا هر څه ما کړی دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي امن یا هغه څوک دی یجیب المضطر چې قبول کی دعا المضطر د هغه چا هغه مضطر دی هغه مجبور دی اذا دعاه کله چې دعا وغواړي د الله تعالی نه داسې څوک نشته دی چې د الله نه بغیر تکلیف لري کی ځکه چې مکه کافرانو به د بوتانو نه دا مطالبه کولې مکه کافرانو به بوتانو تداویل چې موږ نه دا تکلیف درې کا مسلمانان کا اولیاء لدرمی او کا بزرگان لسی او کا زیارتو لسی په دغه نیت مادرمی چې پلانکای ولی با ټیکاله شي په دغه نیت ماتي چې پلانکی زیارت لزلار شم دا زیارت مټی کوي بلکې داسې وي چې زه دغه زیارت لڅم چاویلی دي چې را پیر بابا سے زیارت داسې زیارت ته چې چا واده نوی او ول ته په سچ باندې سوال وکي د الله نه او دا پیر بابا سے وسیله کی نو الله تبارک وتعالى اولاد ورکي هغه ورکي واده ورکي دا ځنه اولیاء شته چې هغه په تجربه سره دا خبره ثابته ده چې ته الله نه سوال وکي نو الله تبارک وتعالى د تاغه تکلیف داغه په خاطر باندې ټیکوي په دا دنیا باندې یو انسان دی هغه په تحصیل کې هغه په عدالت کې هغه په پولیټیکل کې د تاسو سپارښت وکي د تا ډېری خبرې په حل کېږي ها امینه لا یو سړی لاړو او امینه سپ ته وی چې را امینه سپ دا موږ ډېر نږدې ملګری دی او دا کار لږی وکړي هغه ورته ډېر خو چې تا ویل بس بالکل زول کوم نو په دا دنیا دا سپارښتونه ډېر کار ور کوي دارنګي سپارښتونه پوریس د قیامت دي دارنګي یو زماو تا خللو چې یا الله مال صحت راکې یا الله ما داغه روزگار برابر کی او یو مطلب چې هغه ولی له چې ورچی هغه ولی وي چې یا الله تعاون سره وکي نو دا کې فرق شته نو غرض دا چې کلم نو موږ دا عقیده نو چې موږ له اولاد پلان کی زیارت راکړو دا موږ بالکل دا عقیده نو او که خلک دې موږ پیری تړي یی د درویغ نو بس خرچای پی راځي نه نو یاره یو روپے درویغ خرچای چراتلم والا کې دا درویغ دی ویلی وای یی بس کله به چې په صف کې ځای پری نبی علیہ السلام ته ټول درویغ سراسری درویغ دا درویغ جمع کیږي دا فرشتي دي دا لیکل کی
دغه درویغ خدا چې ته جواب ورکړي دا څه داسې درویغ نه چې کوم بس خبره لاړه هوا یوړه دا په کتاب کې ولیکل شول کتاب مرقوم یشهده المقربون دا هغه لیکل دي چې وشول او دا به ورځ د قیامت باندې به بیا ګوري چې ما څومره ګاډې وډې خبرې کړې وي په دنیا کې نو کلم د موږ مؤمنانو دا عقیده نو بلکې دا عقیده چې بالکل وسیله شتا سپارشیان پیش کوا الله تا الله به امداد کی او نور دا موږ ایمان دی چې الله تبارک وتعالى موږ ته د شاد رګ نه ډیر نږدې دی بالکل نحن اقرب الیه من حبل الورید کوم خلک چې دای چې الله د شاد رګ نه ډیر نږدې دی نو زیارتول سره منډه وغو د الله دوستانو له سره منډه وغو ناغوی ته دام ویل پکار دی چې کله بیت بیمار شي بیا په هسپتالو باندې سره منډه وغي دغه هسپتالونو ته څنګه بیا توافونه کې او چکرې تی وغه او کله چې هغه ډاکټر سره خنه شو او کله چې دغه سره خنه شو نه نه دا ټیک دی او هغه ناروا دي دا ټول هغه خبرې رونو چې دغه ته د حسد او د بغض په نظر کتل نه دی پکار دا حقیقت بیانېږي په دلایل سره بیانېږي ها ويكشف السوء او لرکی بد ويجعلكم او ګرځوي تاسو الله تعالی خلفاء الارض خلیفګان دزمکی ا اله ما الله آیا معبود شته د الله سره نه نشتا قلیلا ډیر لګ ما هغه دي تذکرون چې نصیحت قبلوي ها قلیلا ډیر لګ ما هغه دي تذکرون چې تاسو نصیحت رنه قبلوي امن یا هغه څوک يهديكم چې تاسو ته لار اوخی فی ظلمات البر پاغت يرود او چکی والبحر او پلمدو کې ومن يرسل الرياح او څوک ته هغه چرالیږي بادونه بشرن بین یدی رحمته زیروی مخکې د رحمت الله تعالی نه اله مع الله آیا معبود شته د الله سره بل نه نشته تعالی او چت الله تعالی عما دهغه تنه یشرکون چې دا کافران شرک کوي د الله سره الله تعالی په ذات کې او دا الله تعالی غوندي صفاتونه مخلوق لور کول دا شرک دی الله تعالی په ذات کې بل شریک او یا دا الله تعالی غوندي صفاتونه مخلوق لور کول دغه ته شرک دا شرک نه چې الله تعالی په پټو خبرو پوي دو پټولو او ځنې علوم نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام په هغه پټو خبر پوي دغه تک څوک شرک نو دا 100% غلطه خبره زکه چې ما او تام لیدون کیو او الله تعالی هم لیدون کوي دا بیا نعوذ بالله دام شرک شو الله هم اوریدون کوي او ما او تام خو فرق لري کنه دا څه فرق په دا کې دی چې نبی علیہ السلام مبارک سره د ځنې پټو خبرو علمونه الله ورکړي او الله تعالی سره د ټولو خبرو خام امن یا هغه څوک دی یبدا الخلق چې پیدا کی مخلوق ثم يعيده بیا دوباره را واپس کی دا مخلوق ومن هغه څوک دی يرزقكم چې رزق در کی تاسو ته من السماء د باران والارض او د زمکنا اله ما الله اي معبود شته الله تعالی سره نه نشته قل تو فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم هاتو راوړی تاسو برهانکم خپل دلیل ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم لا یعلم نبویږي په ذاتی تور باندې منغه څوک په سماوات چې پاسمانو کې دي والارض او پزمکو کې دي الغیب په غیب باندې الا الله مگر الله تعالی پویږي او هغه څوک چې الله هغه له علوم ورکی وما يشعرون او نه پویږي دوی ایان یبعثون چې کله به دوی را پورته کول شي د قبرونو نه ذاتی تور باندې پخپل باندې هیڅ کوم نه پویږي په پټو خبرو پاتو چاله علم ورکی د غیب نو بیا هغه خلق پویږي لگا کنز العمال کې دا حدیث راغلی کنز العمال حدیث ته دا حدیث در سره ولي کو ډیر مهم حدیث ده 31810 نمبر حدیث ده
یاره دا کتاب موږ سره شته نه هغه بیا رواخ د حدیث پر واسو 31810 نبی علیہ السلام فرمائی چې الله تعالی ما ته دا غونډه دنیا دا سره واغستا او دا سه زور ته ګورم تر قیامت پیری لکه زه چې د خپل دغه لاس تلی ته ګورم لکه زه چې د خپل لاس تلی ته ګورم دا غونډه دنیا الله تعالی ما ته داسې نیولې او تر ورځې د قیامت پیری دا وګوره څومره لوی علوم شول او دغه حدیث جمع الجوامع 6751 نمبر حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي دا غونډه دنیا الله ماتا داسې را پورته کړی دو لکه زه چې د خپل د لاس تلی ته ګورم تر قیامت پورې زه دغه غونډې دنیا ته داسې ګورم دا څومره علوم شول الله پاک ورته په قرآن کې فرمایل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما او اے نبی علیہ السلام مخکې ته نه پوهې دی خو اوس متعالی ټول علوم در کړل ټول علوم در کړل دغه مخلوق کې چې څومره علوم دا در کړل نور د خالق چې کوم علم دی هغه خو ډیر زیات دی بخاری شریف کې چې کوم حدیث راغلی دی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام مبارک په منبر باندې وختو سبای جمع نه پس اموږ ته تقریر شروع کړو مخلوق د پیدا کېدو نه راواخلا بیان را تشریح کو چې دا مخلوق داسې پیدا شو داسې او داسې دمر ډیر بیان را تو کو چې د ماسپیخین د جمع ټیم راغی سبای جمع نه واخلا تر د ماسپیخین جمع ټیم راغی ماسپیخین بیا اذان شو جمع شو بیا په منبر شریف وختو ماسپیخین نو اغله تر مازدیګر پیری راته بیان وکړو مازدیګر اذان او جمع شو بیا مبارک په منبر شریف وختو تر دغه پورې چې زوال شو هغه شو غروب شو میرسترګه وګرځیدا ماخامه پیری مونږ ته بحثو نو عمر فاروق سے فرمایي چې چا ذهن چې خونو ډیر څه زده کړل او چې چا ذهن کمزور او څه زده کړل او چترینا پاتې شو ګوره د مخلوق د پیدا کېدو نه کیسه راغسته و نو غرض دا چې نبی علیہ السلام مبارک سره ډیر علوم بس بدا کې ما او تعالی دا نه پکار چې پاپ پوي دو پدا نه پوي دو بس ځنې خبرو باندې الله علم ورکړي او ځنې خبرو به نو ورکړي بار بار دا ویل چې دل ته نه پوي دو دل ته نه پوي دو دا بیا دبیو دا چې ته یو عام سړی ته وایي چې ته نه پوهېږم کینه ورځي نو چې امام الانبیاء په حق لته دا یې چې دلته یې نه پوهېدو دلته نه پوهېدو یې نه دلته نه پوهېدو یې نه دلته نه پوهېدو او بیا ته یو کتاب هم جوړ کړي چې نه په دغه باندې پیغمبر نه پوهېدو دا ډېره لویه بې ادبي ده دا انسان ډېر لوی ګستاخ وګرځېدو ډېر لوی ګستاخ چې ته دغه دنیا یو ډاکټر یو انجینیر د یو سیاستدان د یو مطلب چې تکړه سړی د یو تعلیم یافته انسان تعلیم نشي تللی نو د امام الانبیاء علم او تعلیم به څنګه توتلی دا چې کله انسان بے ادب شي او د بے ادبه حدود کراس کی بیا د لاندې بزرګانو په ځای باندې پیغمبرانو تلاش واچي او بیا داسې ګډې وډې خبرې کی نو دغه وجه نه قرآن پاک نه دا خبره ثابت او مختلف آیاتونو نه چې پیغمبرانو سره د ځنې خبرو علوم شته وي بل ادارک علمهم فی الاخره بلکې رسیدلې د علم د دوی فی الاخرته آخرت بل هم فی شکن بلکې دا کافرانه په شک دي منها د دې آخرتنا الله دې پختنه کې چې تاسو علم بیا آخرت ته ورسېدو چې نه مانو تاسو یې چې آخرت نشتا ها عثمان دوی چې آخرت آخرت نشتا الله پکې چې بل دارک علمهم فی الاخره دغه خلکو علم بیا آخرت ته ورسېدو حالانکه آخرت خدا سي اورېدو چې عقل نه پويږي چې دا څنګه ورېږي
داسې یو ورځ به وي چې د هر څه به راوغورځېږي انسان به بیا راپورته شي. بالکل یا الله دا مونږ منو تسلیموو، خو خبره دا و چې لکه هغې ورځې په کیفیت باندې څوک نه پوهېږي ځکه چې لیدلې نو. بل هم فی شک منها، بلکې دوی په شک کې دي د دې قیامت نه. بل هم منها عمون، بلکې دوی د دې قیامت نه عمون ړانده دي. وقال الذين كفروا او ویل باغی کسانو چې کفر کړی دی اذا كنا کله چې شو مونږه ترابا خاورې و آباؤنا او مشران زمونږه هم خاورې شوي دي او مشران زمونږه هم خاورې شي ائنا لمخرجون، آیا مونږ به بیرته راویستلی شوي یو، بیرته به مونږ راویستلی شو. لقد وعدنا، خامخا په تحقیق سره وعده شوی و زمونږ سره هذا دا چې تاسو به د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېږو. نحنو زمونږ سره دا وعده شوی و آباؤنا او زمونږ مشرانو سره من قبل مخکې د دینا. ان هذا نه دی دا وعده الا اساطیر الاولین، مگر کسی دی دروغجنې پخوانې. قلو تو فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرو فی الارض، وگرجے گورا وگرجے گو پس مکہ کی اگورا لاکی فانظرون اگورو کیف کان عاقبت المجرمین، سنگو اغا انجام دا مجرمانو. ولا تحزن او تمخپکے گا علیہم پدوی بانی، ولا تکن فی ضیق او تمکی گا پتنگے کی مما دہاغی سنا یمکورون چدوی تدبیرون جوڑوی. ویقولون او ییدا کافران متا هذا الوعد کل بیدا قیامت ان کنتم صادقین کچرتیو تاسو رختنی. قلو تو فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسا ان یکون ردف لکم، نزدې دی چې وی دا قیامت قریب تاسو ته، قیامت نږدې دی تاسو ته. نو قیامت نه مراد دلته قیامت صغرا دی چې هغه مرګ دی، موت. مرګ خو نږدې دی که نه؟ یو او دویمه خبره ده چې د الله تعالی په نسبت باندې یوه ورځ هم زر کاله ده، نو د الله په نسبت باندې قیامت ډېر نږدې دی. ردف لکم نږدې شي تاسو ته بعد الذی ځنې هغه خبرې تستعجلون چې تاسو پې تندي کوو. وان ربک او بشک رب دستا لذو فضل خامخا خاوند فضل دی علی الناس په خلقو باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر د دوی نه شکر نه ادا کوي. وان ربک او بشک رب دستا لیعلم خامخا پوهیږي ما پاغه څه تو کینو چې پټوي صدورهم سینې د دوی دا خبرې وما وهغه څه یعلنون چې دوی ښکاره کوي. وما من غائبه او نشتا یو غائب شی فی السماء په اسمان کې والارض او نه پس مکه کې الا فی کتاب مبین، مگر په کتاب کې دی مبین چې ښکاره دی د احکاماتو په لحاظ سره، د اعجاز او د فصاحت په لحاظ سره. ان هذا القرآن بشک دا قرآن پاک یقص بیان کوي علی بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو اکثر الذی اکثر هغه خبرې هم چې دا بنی اسرائیل به فيه باغی کې به اختلافون اختلافونه کوله. يهوديانو به څه ویل چې عیسی علیه السلام نه منو، عزیر علیه السلام ته نعوذ بالله څه ویل چې دا د خدای پاک زوی دی، او نورم مریم بی بی ته به زناکار ویل نعوذ بالله من ذلک. نو الله پاک چې نا قرآن پاک د ټولو خبرو بیان کی چې دوی به سره خپل منځ کې بحث کو. سلیمان علیہ السلام ته به جادوگر ویلو نعوذ بالله. وانه او بشکا دا قرآن پاک چې دی له دن خامخا هدایت دی ورحمت او رحمت للمؤمنین مؤمنانو لپاره. ان ربک بشک رب دستا یقضی فیصله بکئی بینهم د دوی په منځ کې به حکمه تخبل حکم سره وهو العزیز العلیم او دا الله تعالی ډیر غالب او ډیر زیات پوهه دی. وتوکل او توکلک علی الله په الله تعالی باندې انک بشک تعالی الحق المبین په حق مبین باندې. انک بشک لا تسمع الموتى ته اورول نشکړې مړوتا ولا تسمع الصم او ته اورول نشکولې کڼوتا الدعاء د بلنی او د دعوت اذا ولوا کله چې وګرځي دوی مدبرین شاکون کی. آیا مړی اوریدل کړی شي او کنا؟ اکثر مونږ لاړ شو دغه قبرو لا او په دغه قبرو کې چې دننه مونږ ګورو لحد مهد ښکاري نو ډانچه پرته وي. نو آیا مړی اوریدل کړی شي کنا؟
رونو د آیات لرو چې مړی که کافر دی او که مسلمان دی اورېدل کړی شي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او همدغه عقیده د قرآن پاک او د احادیثو نه ثابته دلایل ترونو وګورو. اول دلیل دا دی نبی علیہ السلام مبارک چې کله په جنگ بدر کې چې کوم کافر مردار شول او یا کسان هغه ټول راجمع کړ راویګرال او یو کاندې ته واچل. بخاری شریف کې دا حدیث راغلی. نبی علیہ السلام مبارک ورله راغی کافرو ته چې وکافرو تاسو سره چې کومه وعده شوې وه هغه پوره شوه چې شکست بخورو، موږ سره چې کومه وعده شوې وه هغه پوره شوه چې فتحه به بیا موزو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رانږدې شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو کافر ته خو مړو خلکو ته ګڼېږي، کافرم دي او مړه دي. نبی علیہ السلام کو فرمایل د تاسو نه خو اوري خو خالي جواب نشي راکړی، د تاسو نه خو اوري خو خالي جواب نشي راکړی. ثابت شو دا خبره چې مړی اورېدل کړی شي. یو دلیل. دویم دلیل بخاری شریف کی 1338 نمبر حدیث ہے اور په مسلم شریف کی 1374 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمائی چې کله یو مړی په قبر کې کېښودلی شي او د خپل ملګري تی په آخره کې راشي او خوره پې ورواچي او خلک د دغه قبر نه را روان شي، انه لیسمع قرع نعالهم، دا مړی د دغه خپلو د رشتہ دارانو او د خپلوانو او د ګاونډیانو د پاڼو کشارې هم واوري چې تی را روان شي، د پاڼو کشارې هم واوري چې تی را روان شي. وګوره چې مړی اورېدل کړی شي. دریم نمبر شرح الصدور 203 نمبر صفحه باندې علامہ جلال الدین سیوطی سے په خپل کتاب کې را نقل کړي. نبی علیہ السلام مبارک په ادیره باندې سلام واچولو، سلام نه بعد یو فرمایل چې تاسو تلیو مونږ در پسې در روان یو. یو صحابي ته پوښتنه کې قربان ته خو مړو سره ګڼېږي چې د تاسو نه خو اوري خالی جواب نشي راکړی، د تاسو نه خو جواب نشي راکړی. او آسان ژبه کې چې مړی اورېدل نشي کړی نو بیا دا په مړو باندې سلام اچول خو به نه دی پکار. السلام علیکم یا اهل القبور یغفر لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر. دا دوا خلق کی السلام علیکم، سلام دی پتا سبحان اے د قبرو خلقو. حدیث کې راغلی چې دا سنت ده، پادیرا او په مړی باندې په قبر چې تیریږي دا سلام اچوا. خانو چې دا سلام وورینا نو سلام اچول څه مقصد خو ووري کنه را کنه اورېدای بګاوم په دغه دیوالو باندې سلامونه اچاله په دې ډوسکو مسکو باندې ځکه چې قبر یو ډوس کوي کنه. غرض دا چې دوی باقاعده دا سلام ووري او په روایتو کې راغلي چې سلام جواب در کوي او چې په دنیا کې پیژاندي نو په قبر کې هم بیا پیژني. عرف شذی شرح ترمذی را نقل کړی دی چې په دا خبره باندې د امت عالمانو اتفاق دی چې مړی اورېدل کړی شي او چې څوک ورله راشي هغه پیژني او دا د امام اعظم سے مذهب دی. کوم خلک چې مړی اورېدل نشي کړی یو آیات دلیل دا دی انک لا تسمع الموتى، بشک ته اے نبی علیہ السلام
لا تسمع الاوتا موتا تا اورول نشي کوله الموتا مړو لرا اے نبی علیہ السلام ته مړو ته اوریدل نشي کړای ولا تسمع ثم الدعاء او تا اورول نشي کوله کڼو ته الدعاء د بلنی وګوره الله پاکي چې نبی علیہ السلام ته مړو ته اوریدل نشي کړای مونږ ورته چې نیمه آیات ما یا لګور پسې ور تیر شه اذا ولوا مدبرین کله چې داخلك شاکی د تانا او درنا لاړ شي اذا ولوا کله چې شاکی دا کسان وګرځي کې درنا دا کافران مدبرین شاکون کی مطلب دا چې مړو نه مراد په دغه آیات کې ژوندۍ کافران دي څوک دي وای شو به کنه مخکې آیات په دغه دلالت کوي اذا ولوا تاورول نشي کولای مړو ته غونډ آیات تاسو توجه شو تاورول نشي کولای مړو ته تاورول نشي کولای کڼو ته کله چې دوی وګرځيږي شاکون کی او در نلاړ شي په ایمان چې مطلب کارا شو که کارا نشو نو نیم آیات ویل نه پکا نیم آیات وې او نیم پری دا بالکل هغه خبره چې دا پدا باندې سره ډېر سخت ګناګاری کی او ځنه ټکی بیا کو پر تم پیوځي نو مکمل آیات ویل پکار دی نو الموتان مراد تا ژوندۍ کافران دي نو یو سماع الموتا یو اسماع الموتا سماع الموتا اوریدل د مړو شای او اسماع الموتا ورورول مړو تا ورورول مونږ یو چې سماع الموتا شته او تا دلیل کې اسماع الموتا پیش کو نو اسماع او سماع کې فرق دی ٹھیک شو کنه کوم شی چې موږ ثابتو هغه ته نه پی نه کوي او کوم چې ته نه پی کوي هغه سره موږ څه کار نشته مخکې ګورو طالبان وما انت اونیت بهذه العمی او پات شو په قبر کې موږ دانچو وینو نو دا ګوره د غیب خبره یؤمنون بالغیب مؤمنان هغه خلق دي چې ایمان لري په غیب دلته موږ الله دونه کې وګورو نه دوزخ شته او نه جنت شته حدیثو کې راغلی چې قبر یا جنت دی یا دوزخ دی بس موږ به دا وایو چې یا الله موږ نه پوهیږو دا برزخ زندگی و چې ما او تا نه پرده و ما او تا نه وینو کنی حدیثو کې راغلی دی حدیثو کې چې که تاسو دغه مړو پر یاد او ژړا واورېده په دنیا کې به تمام خلک د لوږې نه مړه شي او به هیڅ شی نه کوي بس پرې چې مړه شو خلک په کاروبارونه پرېږدي ځکه چې په دې مړو کې خو ټول جنتیان نه دي که نه چیغې به وایي هغه به وایي چې وایي داسې دی داسې دی سره به څوک اړوکار ونه کړي که تاسو د مړو دا چیغې او حالت واورېدو خو لیکن ټوله دنیا یې واوري صرف پیریان او انسانان نه دا خبره خفیه ده د دې لپاره چې امتحان ته واخلي او په امتحان کې به داسې خبر راولي وما انت اونیت بهذه العمی هدایت ورکون کړه دوتان دلالتهم د دوی د گمراهینا ان تسمعوا تاورول نه کوي الا مگر منهاغه چاته یؤمن بآیاتنا چې یقین کوي زموږ آیاتونو باندې فهم بس دوی مسلمون تابعدار وي و اذا وقع کله چې ثابت شي القول وینا د عذاب علیهم په دوی باندې اخرجنا نمغه براو باسو لهم دویتا دابه من الارض یو دابا من الارض دزمکنا قیامت ته نږدې به ډېر شی نه راوځي یو پکې دا دابم دی دابه یو څاروی دی یو شی دی انسان نه دی یو مخلوق دی دابه مختلف روایات دي پکې څوک چې سر به د غوی غوندي وي سترګې به د خنزیر غوندي غوږونه به د هاتي غوندي او سینه به د زمری غوندي او پخې به د اوغ غوندي وي او شپېته غزه به اوچت وي دا یو قسم له مخلوق دی قیامت په علامو کې یو علامه ده دابة الارض ورته هغه به راوځي په خلاص کې بورسره امساوي ګتلاس کې هغه ګوتمه د سليمان عليه السلام هر سړی به مطلب چې په امسا باندې بچوږي نو په دې ټنډه بولی کړي چې مؤمن
او کافر په دې ګوتمه وایي کافر کافر دا بولی کړي دا اخیری حالات دي چې کوم ټیم کې مطلب ہے چې قیامت قائمیږي الہ العالمین زموږ ایمان باندې ثابت قدم ولري الله پاکه زبار وباس تو کلمهم خبر بکوي د دوی سره دغه دابا ان الناس چې بشک خلق کانو بیااتنا زمون پایتونو باندې بلا یقینون یقین کولو و یوم باغ باندې نحشر چې موږ راجمع کوم من کل امه د هر امتنا فوجا یودلا ممن ده هغه چانه یکذب بیااتنا چې دروغو نسبت به کولو زمون آیاتونو ته فهم یوزعون بس دوی روانه ولې او اشاره ولې شي کافران ځای په ځای په پټک وی کنه پښتنه بکیږي حتی تر دې پورې اذا جاءوا کله چې دوی راشي قالوا توای به فرشتہ اکذبتم بیااتی یا الله تعالی ورته وی د فرشتي په زبان یا الله تعالی په خپل اکذبتم بیااتی آیاتاسو دروغجن غنلیو زمونږه آیاتونه ولم تحيطوا بها علما او تاسو احاطه نو کړی په دې باندې علم د علم اما ذا کنتم تعملون یا وای تاسو چې دا عملم کولو یا دغه کنتم وای تاسو تعملون چې تاسو دا عمل کولو ووقال قول او وینا بثابت شي د عذاب علیه په دوی باندې بما ظلمو په سبب د هغه عمل چې دوی به ظلم کړو فهم لا ينطقون بس دوی به خبرې نشي کولای پورې د قیامت باندې علم يروا آیدا کافران نګوري ان بشک مونږه جعلنا الليل غرزول د شپه ليسكنوا فيه د دې لپاره چې دوی آرامو کې پدیش پکې آرامو کې پدیش پکې په دې ودونو کې څه بد حال وي غونډه شپه د مانو او هغه خبره ګنده ګوته تیر کی واغزن خلکو خو عادت دی چې 2-3 بجې نه مخکې ود کیږي نه نو شپه د آرام د پر ورونو کوشش وکړو حدیثو کې ګوره دغه ممانعات راغلي نبی علیہ السلام مبارک دا مکروه نه خوښ ګڼل دي چې ماخستان مانځنه بعد څوک خبرې کی الا که دینی محفل وی دینی خبرې وی نو دا بالکل جایز د ماخستان مانځنه بعد او د ماخستان مانځنه مخکې نبی علیہ السلام خوب ناخوښ ګڼل دي چې ماخستان مانځنه مخکې ما وده کېږي والنهار مبصرا او اختیا خبرم دو د شپې 4-5 غنټې خوب او ورځې چې غونډه ورځو دی هغه پکې نشته دا ځکه چې د شپه د آرام لپاره الله پیدا کړی د آرام لپاره لګا یو سړی دی اله دله ټاپیانې ماپیانې او چانې چارونه وخوري خو غنم دانې نه خړلې هغه سړی په نه مړیږي دا څه دا غنم جوړ د دې لپاره چې دا خوراک مطلب چوکه چې تا دغه هغه د بدن توازن په برابر نو الله تبارک وتعالى دا ځنې شینا پیدا کړی د دغه لپاره چې دا وکنه دغه خبره به په حل شي خېډې لري شي خو خو یاره غنمو هغه غنه ورکي والنهار اورز الله پیدا کړی دو مبصرا روخانا ان فی ذلک بشک بده خبره کې لآیات خامخا نخې د قدرت دی لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پاره چې دوی ایمان لري مخکې الله فرمایلی وکنه دا څه څوکشتا چې همیشه د پاره ز پتا سو باندې شپکم او څوک ریز راولي نشتا بیا الله فرمایي دا څه څوکشتا چې زه ریز راولم سرمدن همیشه د پاره څوک د چشپا براولي نشته څوک دا د الله شان دی و یوم او باغ ورځ باندې ينفخو فی الصور چې پوکای به واله شي پشپېلې کې شپېلې کې به پوکای وهل شي نو شپېلې به وهل شي ففزع من فی السماوات ومن فی الارض نو وبيریږي هغه څوک چې پاسمانو کې دي او هغه څوک چې پزمکو کې دي الا من شاء الله مگر نه بيریږي هغه څوک چې د الله اراده وشي انبیاء کرام صالحان دا د اسرافیل علیہ السلام په شپېلې نه ډاریږي مطمئن دي په خپل رزلټ باندې په دا دنیا کې یو قابل سټوډنټ دی هغه پیپر خپل وکړه هغه مطمئن نه نه ما پرچنه پیلېږي ما ډېر ښه سوالات لیکلي
او کنه لیدل نقلونه وهلوي سميع الله نو بیا یې چیرې هر چاته چې لګا داوا کا چې راغه پیپرې پاس اچھا خان زن فرشتي چې رضوان نه حملت العرش فرشتي دي نور فرشتگان دي دا به مطلب چې څه شي نه یریږي او نو به تمام خلق په یاره کې شي حدیث کې راځي څوک په بازار کې سودا اخلي څوک په کوټوله پلستر ور کوي چا باندې غری باندې روټه باندې کړي او ترکاری په پخې چې دا د اسرافیل علیه السلام شپېلې आवाज بلګ لګ راشي تر دغه په چې تمام خلق به بیهوش راو ورځي وړومبانه شپېلې سره به تمام زنده سری مړشي او دا غي سره سره مطلب دا غرونه او دام روان شي لکه مخکې ذکر روان دي غرونه به روان شي لړکیږي به مالوچ غوندي اسمان به راو ورځيږي دریابونه او دا به وشلېږي سره ډېر عجیب حالت ده او دا هغه ټیم دی چې په دغه ټیم کې به شیطان هم مرشي شیطان له الله ژوند ورکړو تر د ډومبنې شپلې د پوکی پورې بیا به څلوېښت کاله ابو هريره رضی الله عنه فرمایي بخاری شریف حدیث دی 4814 نمبر حدیث دی ابو هريره سے فرمایي چې څلوېښت به بیا خاموشي وي څلوېښت به بیا څلوېښتو نه پس به بیا بل شپېلې ووهل شي نو چاته پوښتنه وکړه چې څلوېښت څه شی ورېځي اجازه نشم لیدلی چې کالونه اجازه نشم لیدلی څه شی نو چې بس ما ته نوره پته نشته خو څلوېښت به بیا یعنی 40 مخکې به اول به شپېلې ووهل شي بیا به 40 وقفه وي بیا به بیا شپېلې ووهل شي عامو روایتو کې کوم راغلي مفسرین وی راغلي 40 کال او بیا په دغه کې د اسمان نه باران شروع شي دا مړي بچ قبرونه داسې راوځي په دویم شپېلې پوکي سره لکه د ځمکې نه چې شین کوي څرنګه راوځي داسې به راوځي وکل او ټول آتوه را درومي به الله تعالی ته داخرین عاجزي کوونکي وترل جبال او تبوین غرونا تحسبها تګمان کوي په دغه غرونو باندې جامدتن چې ډېر کلک دي خو هي تمر مر السحاب دا غرونه بروان وي لکه د وریځو غوندې بروان وي ته خو یې چې ډېر کلک دي مړه مشکله وغنا ته به وګورې روان به وي دا غرونه مر السحاب په شان د روانې دلو د وریځو صنع الله دا فعل د الله تعالی دی الذي هغه اتنا كل شيء چې مضبوطیا ورکړي الله تعالی هر یو شی ته انه بشکد الله تعالی خبير ډیر خبردار دی بما په هغه څه تفعلون تاسو کوي من هغه تو جاء چراشی بالحسنه پنه کې باندې فله نو د لپاره خیر ډیر بهتر بوي منها د هغینا وهم او د مؤمنان به من فزع د وير يوم اذن د غورزنا امنون په امن کې وي ومن جاء بالسيئه هغه تو چراشی په بده سره فكبت نو پر مخبو واچول شي وجوههم مخونه د دوی په نار په ور کې هل تجزونا ورته وګوینه شي چې تاسو ته بدله نشي درکوله الا ما کنتم تعملون مگر دا غي خبر چې تاسو به کوم عملونه کوله انما بشکا امرتم ته حکم شوی دی ان اعبد رب هذه البلده الذي چې زه عبادتکم د دغه خاري د رب د کعبه معظمه د رب الذي هذا الله تعالی حرمها چې حرمت او عزت ورکړي دی دغه کعبه ته زبر اغرب هغه کوم عبادت کوم وله او دغه الله تعالی ته کل شیء هر یو شی چې هغه تابعدار دی او د الله تعالی لپاره هر یو شی دی مملوک دی او عبید دی و امرت ما ته حکم شوی دی ان اكون چز شمع من المسلمین د غاړه اخودن کو نه تابعدار
وان اتلو القرآن او دا چې تلاوت کوم د قرآن فمن اهتدى بسغت چې هدایت بیا موزي فإنما بشک اهتدي هدایت بیا مت لنفسي د خپل ځان لپاره ومن ضل هغه څوک چې گمراه شي فقل نو تو فرمایا انما انا من المنذرين بشک زد ير ور کون کو خلق نیما وقل الحمد لله ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم الحمد لله ټول سنا صفات خاص الله د پاره دی سيريكم آیاته زرد چوب خای تاسو ته الله تعالی اغه نخ د قدرت ولې فتعرفونها نتاسب او پیژنه هغه وما ربک او نه رب دستا بغافل نا خبره عما ده سنه تعملون چې تاسو یې کوو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ القصص سورۃ قصص مکی سورت ته او پدا کې اتیا آیاتونه دي او نه پکې رکوعات دي مختلف مضامین دي اول خو مخکینی سورت سره مناسبت دادای چې دلته ماوله کې حروف مقطعات راغلي او التم مخکینی سورت کې د قران پاک صفت شوی او په دغه سورت کې مخکینی سورت کې هم کافر او بدعمل خلقو د پاره یرا او مؤمنانو د پاره زیره دلته مطلب چې کافر او بدعمل لپاره یرا او مؤمنانو لپاره زیره د موسی علیہ السلام واقعاتو پکې خپ تفصیل سره او ورسره الله تبارک وتعالى د فرعون د تبعی د هغه ذکر دی هغه واقعات چې موسی علیہ السلام جادوګرانو سره کوم مقابله کار کړی و هغه طرف ته هم اشارات شته پکې او نور هم د مکه د کافرو دلایل او د هغه رد هغه هم پکې ذکر دی طاسین میم الله ورسوله اعلم بمراد ذلك بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم الله تعالی او داغه رسول مبارک په دغه الفاظ خپويږي تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه دي د کتاب مبین نتلو مونږه تلاوت کوو علیک پتا باندې من نبأ موسی اغه واقعا او خبر د موسی علیہ السلام وفرعون او د فرعون کافر بالحق په حق باندې لقوم هغه قوم ته یؤمنون چې دوی ایمان لري ان فرعون بشک فرعون علا تکبر کړو فی الارض پس مکه کې وجعل او غرزولیو اهلها اهل د مصر شیعا ډلې ډلې یستضعفو کمزوری غنل طائفتن یو ډلا منهم د دوی نه چاغه بنی اسرائیلو یذبح ابناءهم حلال والبدغ فرعون ابناءهم اغزامن د دوی ويستحي او ژوندې به پر خودي نساءهم اغلونا د دوی انه بشکد فرعون کان هو من المفسدين د فساد کوونکو نام فرعون خوب ولیدو چې د بیت المقدس نه ور را پورته شي او په مصر کې چې څومره خلق دي د قوم والا دا ټول وسیزي ختم شي او هغه خلق چاغه د شام نه راغلی او چاغه ته بيڅویل بنی اسرائیل دا د موسی علی السلام قومو او دا راغلی او د یعقوب علی السلام په دور کې مصر لا تقریبا چې 400 کاله مخکې 400 کاله مخکې دا راغلی او د موسی علی السلام د دور نه مخکې د شام نه چیرته مصر لا چکل دا خوب ولیدو نو خلک راجمع کړل کاهنان نجومیان کافیه شناس مختلف علمون والا خلک راجمع کړل چیرې ما داسې خوب لیدلې او تاسو په دا کې څه ویل غواړو چې د بیت المقدس نه ور را پورته شي د شام نه او زما په علاقه کې زما د قوم سړی او نارینه او زنانه ټول اوسېږي او صرف بنی اسرائیل پاتش
خلق ورته وی چې داسې یو کار دی چې دا کوم بنی اسرائیل دلته اوسیږي او مهاجرین راغلي د یعقوب علی السلام په دور کې چې کله یوسف علی السلام په مصر کې بادشاہ شو او په شام کې قحط راغی او یوسف علی السلام دا اطلاع ولګله چې ټول دل راشو نو الته اتیا کسانو 400 کاله بعد بیا شپږ لکه کسان جوړ او اتیاو کسانو تفسیر ساوی لیکي چې دا د الله تعالی لوی شان دی چې 400 کاله مخکې اتیا کسان دي خو بیا 400 کاله بعد ته شپږ لکه کسان جوړ دي اچھا پته کو بنی اسرائیل چون کې د شام دی پدا کې به یو ورکه پیدا کیږي او د تا بادشاہي به ختمي اچھا نو څوک اچھا ورکی ما پریا بچ پیدا کیږي وېش نه ها وېژل اخره کې بنی اسرائیل قبطیان د فرعون خپل قوم مشران را جمع شول فرعون ته وی چې فرعونه دا بنی اسرائیل خود موږ ډېر پکار دي کورونه مراله جوړي مفت زمکه مراله کوي مفت او چې چیرته مطلب چې موږ نه پر پکار دي مزدوران پکار دي نو دوی موږ له دیاړي کی مفت ډېر زیات ظلمونه به وسره کړل لہذا ته چې دا ماشومان ژوندۍ نه پرې وېژنې او بوډاګان په خپل مرګ مړه کېږي نو داسې یو وخت به راشي چې دا کارونه به موږ ټول په خپله باندې کوو او دا خو ډېره مشکله خبره شوه لہذا دا ماشومان ما وېژني وی چې کېدای نشي غرض دا چې آخره کې فیصله په داو شو چې یو کال بي ویژنو او یو کال بي پریو مثال په تور 2016 کې چې کوم وړ کې پیدا شول دا به نه ویژنو 2017 کې چې کوم پیدا شي اجدا به ویژنو په دغه طریقه باندې فرعون او یا زره ماشومان ویژل او یا زره ماشومان خو الله پاک شان ته ګورا په کوم کال باندې چې وژنه نشوه هغه کال باندې هارون علی السلام پیدا شو او په کوم کال باندې چې فرعون وړکی لاله په موږ کال باندې حضرت موسی علی السلام الله پیدا او دا یو تسرګند کړه چې زچ څکم ته ما په کولو کې رکاوټ نشي جوړېدای او کا جوړېدای شي ته اوس وکړه څنګه تدبیر او پلان جوړې غرض دا چې کاهنان ورته وی چې هغه ورکه خو پیدا دی او چا نه دی ویشلای نو فرعون یو سړی او یو خزه دا په هغه کورونو مقرر کړي و بلکې په هر یو کور مقرر کړي و د بنی اسرائیل د موسی علیه السلام د مور مختلف اقوال دي پکې څوک چې اناحید نامه و څوک چې آیارخا نامه و آیارخا څوک چې یوخا بز نامه و څوک چې محیانا نامه و مختلف نامه وي او غرض دا چې موسی علیه السلام چې کله پیدا شو نو هغه کومه زنانا چې په کاله کې دننه د فرعون د طرف نه مقرر و هغه چې موسی علیه السلام وکړو نو ډېر زیات خوښ شو ځنې روایت کې راځي چې الله پاک دا خزه ګونګې کړه بار ډېر اشاره وکړه خو څوک نه پوهېدل لیوانیم شو ګونګې شو مقرر کړی دغه په اړه چې ورکه پیدا شي اطلاع راکوا بار بسړی ویلیاړو بس هغه بچاړي سره ورنه تو و به ویژو دای طریقه و او ځنې روایت کې راځي چې نه دا زنانه چې دا ماشوم ورته ډېر خوښ وی چې ورغومه راولو هغه به حلال کو او هغه بار سړی ته وایي چې نه بس ورکه ما حلال کو تا ته ضرور نشته بس په دا باندې به ځان هغه چې ډېره مړه غرض دا چې نجومیان وی چې ورکه پیدا وي چا نه ویشلای علم نجوم څه شیطان امدادم کشي غرض دا چې دا کوم کسان فرعون مقرر کړي ودای راجمه کړ پښتنه تی چې تاسو کوم یو ورکه نه ویشلای
اجه د عمران په کال کې چې کوم وړکې پیدا شوی هغه موږ نه ویشلای اجه خدا سے کارو کو چې एकदम چاپا پیو چې چاپای پیو والا نو د موسی علی السلام یو خور وا چې مریم نامه و په کوت کې راغسته موسی علی السلام او ځان سره مشغوله ای چې څنګه एकदम د فرعون کسان راغلل او په کالای چاپا واچلا نو بلکړی تنور ته د ماشومه ور واچلو ځکه چې بل مسله نه و بلکې دا غون کور بور پوری وشل شوی وای د ماشوم خو یاسم میشل چکلې تنور ته ور واچلو او خلکو تلاشي وکړو بس تنور کې اور لګېدل نو تنور څوک چرته ګوري اور لګېدل هو تل کسان چې دلته خو نشته نو مریم چکل لاړه ډیره پاغه باندې چې بس اسیم کار شوی دی چې وې کته موسی علیه السلام په ور کې د ور د شغلو سره لوبي کولې په ور کې د ور د شغلو سره لوبي کولې زر زر راواغستو چې یو تابوت ولا جوړ کو او بس باندې به پریو چار چرته لاړ خپل ویژلای نشو نه پرې خوښ پریو مونږ پرې ویژ نه پریو معصوم دی بس دا خبرو چې غالبا غرض دا چې په تابوت کې واچلو او وو کې پرېخو کتابو لیکلي دي معالم التنزيل چې د فرعون یو لور و چې پاغي باندې برګای مرز لګیدل کاهنانو نجوميانو ته وی چې دغه وړ کې څه علاج او دوايي برابر کو اچ صاحب د میر خطو نه پس په یو ماشوم راشي او په دریاب کې به تیریږي او هغه ماشوم راونسو داغه د خلی لیاړي چې په دې برګي مرز واچي الله بوله شفا وکړي نور څه علاج نشته اچ ډیره ښه چې ګوري دریای نیل په چپو کې او تابوت را روان دي فرعون چوری د چینا هغه الا تابوت راو کسان په کشتو کې پسې کې ناستل وزره هغه تابوت راونی چې کولاوي کړو معصوم دی موسی علیہ السلام دی او خامخا معصوم د خلینه چا لیاړي پاګه کیا لاس خله کې ور کړی څه شي کنه نو هغه لیاړي د خلینه راس په لاس باندې را بهیدلی هغه راواغستي او چې څنګه دغه وړ کې په لاس باندې پورې کړی الله تبارک وتعالى صحت ورکړي او د برګي مرض نه ورلا شفا ورکړي بیا یې چې دا زنه پرې مودا ز وېژنم هغه ته چې ما معصوم دی دا خبردار او زوای نشته بس دا بم زوای شي غرض دا چاغه هغه مول راوړو چې یو کې یو لوخي کې یاقوت قیمتي ملغلره او بلکې ورته سکاره خو بنا پر هر تقدیر مختلف اقوال دی پکې چې موسی علیہ السلام لاس په وسو یا خپل تسکر وټه واچلا او بیا اسی بی بی ورته چې ګره دا چټی دا سکارو کړو معصوم نو وشاړالو بس بیا چې فرعون ته غضب سره تاسو ته راستره واغ ما نه پکا په دغه طریقې سره موسی علیہ السلام دیش کالا د فرعون په کال کې راستر شو او بیا موسی علیہ السلام تیریږي پلیاره باندې د موسی علیہ السلام د قوم سړیو او بل سړیو د فرعون د قوم سړیو نو د لرګو غاټه پانډا غوندي وا غټ ګډایو دغه فرعون د قوم سړی دغه بنی اسرائیل ته وی د موسی علیہ السلام د قوم سړی ته چشابه د ګډایو سره هغه ورته څنګه شمړای اجنه نه وړي به خامخا ظالمانو کنه موسی علیہ السلام په لیار تیرې دو چرته موسی امداد مو دا سړی باندې پری موسی علیہ السلام چورته تاو شو یو سو کې ور کړو ان لله و انا الیه نو مطلب ہے چې مړ شو ان لله و انا الیه راجعون مراد مڅ چې مړ شو نور خو خبر برابر دغه کې علما فرمایي چې موسی علیہ السلام قتل څنګه وکړ چې قتل وکړو خو په خطا یې سره او په خطا یې باندې قتل چې دا ګناه نه دو ځکه چې ارته هغه چې ما وی چې کو نه په یوسف باندې نه مړ کیږي ویل خو پیغمبر سکو
الله د موږ تاسو داسې سکون او څپېړو نه وساتي. څوک چې پیغمبر گزار وهلی وي هغه نن هم سر وهلی در وهلی ګرځي. پیغمبر خو پرې چې هغه صحابه د هغه د امت خلق. یو سړی تاریخ الخلفاء کې دا خبره ما لیدلې نو چې مونږ یو کلیوالو عمر فاروق سے پسې بیا وخت بعد راځي چې عمر فاروق صاحب داسې ده چې ما ورته چې ګوره سم شه پښپو کې وشپاو چې خوب مولیدو عمر فاروق صاحب سره تور وا او ما دا غونډي ما چې په خوب کې وینم اچھا ما ورته چې امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب دا سړی تا په ډېر زیات لګيږي اجیرا ورته تاو خو چې شو ساری تیل ته وګرځال خوب بس تیر شو سبای چې راوښم اختیار اغسړی نه چا سر ورزاله اختیار اغسړی نه چا سر ورزاله اچار چا وی چې شپې چا ویشله بس پروت سر تیل ته پروت نو دا ګوره کله کله کیږي دا اولیاء او دا بزرگان نه دغه ځنې چپېړه چوي په ولا کبه را پورته شي. نو غرض دا چې په دغه خبرو کې داغه موسی علیه السلام هغه واقع ذکر دی جمع پښپېک باندې وخا ګور ورته الله میزاتو کا. نو موسی علیه السلام چې کله فرعون کور لاړو نو دی وی زنانه شودایم نه څخه دی وی زنانم نو مریم چې کومه د خور وا هغه ګرځیدا بس یو علاقه و مصر. فرعون وی چې داس یو زنانه پیدا کو چې شودی و څخه دا ماشوم هر یو زنانه شوده ور کوي نه څخه. نو مریم بی ورته وی چې موږ یو مور دو بلکې داس یو ته چې یو زنانه او چې شودی ډیر زیات مشهور دي او داس یو بچای ماشوم نشته چې هغه تر نه انکار وکي. لہذا فرعون ورته چې دا زنانه خوراولو چرای وستا دا څوک دا د موسی علیہ السلام مور وا نه الله پکې چې ما هغه اے موسی علیہ السلام هغه مور در واپس بیرته راوستا او دوا کاله تعالی شو دو خو مطلب چې بغیر د خوف او د خطرې نه درکړل. کتابونه لیکي چې موسی علیہ السلام چې کلا دریاب ته چالو په دغه ټیم کې څومره عمر وده 4 میاشتې. موسی علیہ السلام د 4 میاشتو علامہ ابن جریر طبری لیکلی دي 4 میاشتو چې موسی علیہ السلام وبو تواچل. ونريد مونږه اراده لرو ان من علی الذین چې مونږه احسان کو باغ کسان باندې نستو دوی فوچ دوی کمزوري غنلې شوی دي فل ارض پسمکه کې ونجعلهم او مونږه وګرځو دوی ائمه مشران ونجعلهم الوارثین او مونږه وګرځو دوی وارثان ونمکن لهم او مونږه قدرت ورکو دوی ته فل ارض پسمکه کې ونوري فرعون او مونږه او خایو فرعون ته وهامان او حامان ته وجنودهما او لخر د دې دواړو ته منهم د دوی نه ما هغه څه کانو چې دوی يحذرون چې دوی دا غي نه یریدل دوی یریدل د دینا چې په بنی اسرائیل کې داسې څه پیدا نشي چې موږ بادشاہي ختم نه کی الله یې چې کومه خبر نه ډارېدل او مغه سه مرسره وکړل او اوحینا او مونږه الهام کړو الی ام موسی مور د موسی علی السلام ته ان ارضعيه چې شوده ورکو د موسی علی السلام ته فاذا خفت کله چې تیاریږي علیه پدی ماشوم باندې فالقيه نواچو دا ماشوم فی الیم په دریاب کې ولا تخافي او تم یریگا ولا تحزني او تم خپکیگا ان بشک مونږه رادوه الیکی دا موسی علیہ السلام به واپس کو بیرته تا وجایلوه او مونږه ګرځولې دی دا موسی علیہ السلام من المرسلین د پیغمبرانو نه دا څوک نشي ویجلای فالتقطه نو بیامتو دا موسی علیہ السلام آل فرعون خلقو د فرعون لیکون د دې د پاره چې شي لهم د دوی د پاره عدوان دښمن وحزن او غم ان فرعون بشک فرعون وهامان او هامان وجنودهما او لخر د دې دواړو کانوا خاطئین خطاکار وقالت امرأة فرعون او اویل خزید فرعون چې آسیه نامه وا قرة عین لی دسترګو یخواله بشي زما د پاره ولکاو د تا د پاره اے فرعون لا تقتلوه تموجنا دا ماشوم
آسان از دې د ان فانا چې فائدہ برا کې مونږ ته دا ماشوم او نتخذو یبون سمونږ دا ماشوم ولدا په بچیتو باندې وهم لا يشعرون او حال دې چې خلکو ته پته نه لګيږي چې کو دا د بل چا زوی دی واصبح او وګرځیدو فواد ام موسی هغه سره د مور د موسی علی السلام فارغا دویمه ترجمه بے صبر ان قادت نزدیوا لتبدی به د دې د پارا لتبدی به چې کارواله کړي وای به په دې خبره باندې موسی علی السلام مور دمر مینه ودغه بچی سره چې خو ټول خلک په ځان خبر کړي چې کوم ټیم کې بچای پرې خو د څلور میاشتو والا په تابوت کې خو نږدې و چې موسی علی السلام مور ټول خلک خبر کړي چې دا ما بچای دی و مو وژنو خدا را نه جدا کو الله پاکه چې موږ دا کار وکړو چې د دې پسړه باندې موږ د صبر پټه ولګاله لولا الربتنا کچته موږ مضبوطیا نه وای ور کړي علی قلبها زړه د دیتا لتكون د دې د پاره چې من المؤمنین د عین الیقین کوونکو نا وقالت او اول دغی مور د موسی علی السلام لاخته اغه خور د موسی علی السلام ته قصیه رستو ورپسې درما دغه تابوت پسې فبصرت به نګورا به دغه تابوت ان جنوبنا دسترګو په کنجونو کې چې خلق د ونویني داسې په چل کې ورته ګورا چې دا تابوت چیرته روان دی وهم لا يشعرون او حال دی چې دا کافران در باندې خبر نشي وحرمنا او موږ حرام کړیو علیه په موسی علی السلام باندې المرادع اغه شود هغه تیان او هغه شود من قبل مخکد دینا فقالت نوول مریم بیبی چې دا د موسی علی السلام خوروا هل ادلکم آیت تاسو خبر درکم علی اهل بیت پداسه اهل بیت باندې یکفلون او چې پرورش وکي د موسی علی السلام لکم د تاسو لپاره وهم او دا اهل بیت به له د موسی علی السلام لپاره ناصحون خیرخواهی کون کی فرددناه نمونگا واپس کرو دا موسی علیہ السلام الى امه خپل مورتا کای تقرر د دې د پاره چې خشي عینها سترګې د دې ولا تحزن او خفن شي ولتعلم او د دې د پاره چې پوښي ان وعد الله بشک وعده د الله تعالی حق ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي ولما هر کلا بلغه چې ورسېدو موسی علیہ السلام اشد خپل مضبوطیا او ځوانه تا واستوا او برابر شو دیش کاله دلته تیر کړل هغه سړی ویشلو بیا یې منډه کړ چیرته لاړو و الى مدین اخاهم شعیب علیہ السلام لاړو د مصر نام مدین لاړو الته لس کاله تیر کړل او بیا واپس کې په غره باندې اور ولیدو چې هغه په حقیقت کې الله ورته فرمایي چې لاړ شه فرعون لا او ورته چې داسې ما کړ واستوا او برابر شو اتیناه موږ ورکړو دته حکما صاحب د حکم وګرځولو وعلم او علم ورکړو وکذالک هم دارنګي نجزل المحسنین موږ بدل ورکو محسنانو ته ودخل المدینه او داخل شو موسی علیہ السلام خارج د مصر ته علی حين غفلتنا د غرمه پټیم کې من اهلها د خپل کور خلقنا فوجدن بیا متفیها پدی خاریه کې رجلان یو دو کسانو یقتتلان چې خپل مت کې سره جګړه کولا یو فرعونیو او یو بنی اسرائیلیو ورته چې شابه د لرګو ګډه پورته کاغه ورته چې ما زور نشته کنه نشم وړای هاذا من شیعته داد دل د موسی علی السلام نو وهذا من عدوه او دا بل د قبطیانو نو فاستغاثه الذي نو امداد وختو هغه بنی اسرائیلی د موسی علی السلام نا الذي هغه څوک من شیعته چې د ډلې نو یعنی بنی اسرائیل ایو علی الذي باغ کسبان من عدوه چې د دښمن نو اے موسی علیہ السلام راشا دا فرعونی من پری فوکزه موسی نسک ورکړو دغه سړی لا موسی علیہ السلام فقضى عليه نزای پزای باندې مړ شو قال او فرمای موسی علیہ السلام هذا من عمل الشیطان دا شیطان عمل دی انه بشکل شیطان عدو دښمن دی مضل مبین گمراه کون کې د اخکارا قال او فرمای موسی علیہ السلام رب اے رب زما انی ظلمتو بیشک ما ظلم کړي نفسي په خپل ځان باندې فاغفر لي نو بخنو کې ماتا فغفر نو بخنو کړه الله تعالی له د موسی علیہ السلام ته انه بیشک موسی انه بیشک
انه بشکدا الله تبارک وتعالى هو الغفور الرحیم ډیر بخون کې ډیر رحم کون کې. قال وی فرمایل موسی علیہ السلام رب ای رب زما بما پاغه څبانی انعمت علیا چتا انعام کړي په ما باندې فلن اكون نذب نشم ظهيرا امداد کون کوي للمجرمین د مجرمانو لپاره. فاصبح نو سبا کړو موسی علیہ السلام فی المدینه په خاریه د مصر کې خائفا یریدو یترقب انتظار کولو فاذا الذي بس اغا کس استنصره چې مدد غوښته او د موسی علیہ السلام نه بالامس پرونه یستصرخه فریاد کولو بیا موسی علیہ السلام ته پرونه چا د لاس سړی وښلو اومغه سړی بیا لانجه جوړه کړي و. موسی علیہ السلام بیا تیر راشه امداد مو کا چې درما مړه پروندم را باندې سړی وښلو نن بیا. قال له اویلدت موسی علیہ السلام انک بشکت لغوی خامخ گمراهی مبین خکارا. فلما بصر کلا ان اراد چراده ولرلا ان يبطش بالذي هو عدو لهما چې حملو کی موسی علیہ السلام بالذي باغ فرعون باندې هو عدو لهما چاغه دښمنو د دغه دوانو د موسی علیہ السلام او د دغه بنی اسرائیلی. قال اویل دغه سړی دغه فرعونی یا موسی اے موسی علیہ السلام اتريد آیت اراده لري ان تقتلنی چتما اویجنی کما قتلت لګ څنګه تاویشلو نفسا یو کس بالامس پرون چیغه جوړ کړ پرون دم یو سړی ویشلو نن ما ویجنی. خلق خبر شو هغه مړی وارثان ویرغل فرعون لا ورته وی چې دا سړی مونږ تا والا کا ایمونګه سړی ویشلې کنه غرمه کې څوک نو هغه ټیم کې پته ونه لګیدا بس وی چې تا ویشلې خودغه سړی نه بیا خبره خورا شو کې دیسی راسي چند کسان خبر وای اگر رکو ته رسو ان تريدو ته اراده نه لري الا مگر ان تکونا چتشی جبارن ظلم کون کې زورور فی الارض پسمکه کې وما تريدو او ته اراده نه لري ان تکونا چتشی من المصلحین ضرور را وستون کنا. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى د فرعون په دغه دربار کې یو سړی حسقیل نامه یو ډیر نیک سړی او دا ګوره مؤمن و ښا په موسی علیہ السلام باندې پټ ایمان راوړی خو ایمان یې پټ کړی موسی علیہ السلام له پټ راغی چې ځان وباسه او هغه مړي وارثان راغلي او فرعون ته چې دا زوی درته والا کا خو زوی ورته ویل او تکړه شو ځان وباسه. بس موسی علیہ السلام ځان سره ځنې شیان راواغستل او جبرائیل علیہ السلام ته چې بس بدغه علی الله لاړو چرته مدین لا ارته د شعیب علیہ السلام لور سره نکاح تړلا او لس کاله بعد بیا تراغی بیا فرعون ته چې اوس را تیر شي بیا غټه مناظره او شو هغه جادوګران او یا زره کسان مسلمانان شو او اخیره کې بیا فرعونیان ټول تباشل او بنی اسرائیلیان ته الله پاک نجات ورکړي. ښا راغ یو سړی چې حسقیل نامه یو من اقصى المدینه د لری زید خارینا یسعى منډي راوهلې. قال ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان الملأ بشک مشران یأتمرون مشورې کوي بکد تا په خلاف باندې لیقتلوک د دې د پاره چې تا شهید کی. فخرج نو وذا انی لک بشک ز چې لک د تا د پاره من الناصحین د خیر خوای کون کو نعمه. فخرجان رؤوت موسی علیہ السلام منها د غزینا خائفا یریدو یترقب انتظار کولو داسې انتظار کیو وای شوی چې را څوکړه باندې ران شي داسې په خفیه طریقې سره. ها قال وی فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام یترقب یا نظر ساتلو. قال فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ربی اے رب زما نجنی نجات را کې ماتا من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نا. صدق الله وتورز مزل وکړو او په دغه مزل کې بدت شي خړو غیا خړا تر دغه پیری چې موسی علیہ السلام غونډه ګډه چوا د تک اشنا شو. صدق الله العظیم وصدق رسوله.